ها ایکس ری ماشین چې د بیسیکلی موږ سره درې ماشینان دي او دا تقریبا 10-12 سال نه خراب تاسو د لیبارټري کې دغه د سی بي سي دغه یو ماشین دی او هم خراب دی په دې حواله سره تاسو سره ریکوست کړی دی په دې حواله باندې هم ما منسټر صاحب سره هم څو ځله ډسکشن کړی دی شهر عالم خان سره هم کړی دی ډي ایچ او صاحب سره په ویک کې خامخا یو ځل ډسکشن کوم په دې کې بعضې وخت کې لکه دا دی چې زموږ سره ماشین شته خو دا ډېر وخت ماشینان دي نو خپله که مونږ ټیک کوم کې مونږ به ډېره پیسې ولګولې د لوکل سطح باندې هره پیره چې روانېږي نو 20-25 هزار نه کم نه خوري خو هغه بیا هم چې لکه ریپیر شي نو هغه بیا هم زیات نه زیات 10-15 ورځې میاشت کار وکړي بیا کار پرېږدي نو هغې دپاره مونږ دغه چې دی نو هم زموږ میر چې دی شهر عالم خان هغه هم ډي سي ته په کرکه باندې ویلې ده ډي سي ته په کرکه ویلې ده چې هر څه کېږي خو زما د هسپتال لپاره دا ماشین خامخا پکار دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو سید کامران جمال یم په دې ټایم کې د بونیر د ټولو نه غټ هسپتال ډي ایچ کیو هسپتال د ډګر کې چې موجود دی هغې کې موجود یم. نن تاسو ته ښایم چې د پی کې 20 تحصیلي ګدیزي د سرکاري هسپتال څه صورتحال دی او دلته کم کمی دی او بیا د ضلعې د ټولو نه غټ هسپتال ډګر هسپتال کې دلته کم کمی دی او د خلکو څه شکایت دي. راځئ زما سره اوسئ. بیا د ایم اس اف خالو چې هغه د دې خلکو د شکایتو په باره کې څه ویل غواړي. ایکس ری ماشین چې دی بیسیکلی موږ سره درې ماشینان دي او دا تقریبا 10-12 سال نه خراب کې دغه د سی بي سي دغه یو ماشین دی او هم خراب دی په دې حواله سره تاسو سره ریکوست کړی دی په دې حواله باندې هم ما منسټر صاحب سره هم څو ځله ډسکشن کړی دی شهر عالم خان سره هم کړی دی ډي ایچ او صاحب سره په ویک کې خامخا یو ځل ډسکشن کوم په دې کې بعضې وخت کې لکه دا دی چې زموږ سره ماشین شته خو دا ډېر وخت ماشینان دي نو خپله که مونږ ټیک کوم کې مونږ به ډېره پیسې ولګولې د لوکل سطح باندې هره پیره چې روانېږي نو 20-25 هزار نه کم نه خوري خو هغه بیا هم چې لکه ریپیر شي نو هغه بیا هم زیات نه زیات 10-15 ورځې میاشت کار وکړي بیا کار پرېږدي حل شي خو په موجوده وخت کې مونږ سره دغه ماشین نشته یو سړی راشي په ایمرجنسي کې نو هغه ته به تاسو دا د کوم ځای کې نه پرووایډ کوئ یا هغه به دا ځي او د بهر نه به راځي ایمرجنسي د ایمرجنسي خو غټه خبره نه ده که نه چې مونږ سره کوم اویلیبل سورس وي د ګورنمنټ له طرفه هغه مونږ سره ټول پکې اویلیبل دي کوم سورس چې مونږ ته ګورنمنټ پرووایډ کړي دي هغه مونږ سره اویلیبل ستاسو په خیال باندې دا د بي پي لپاره یا د جټکي لپاره د انجکشن چې دا ریکوایرډ نه پکار نه دي پکار خو هر څه دي پکار دي هر څه یې مونږ سره خو زه خو تاسو ته اویلیبل سورسز خبر کوم چې کوم شی مونږ ته پرووایډ شي نو هغه مونږ سره موجود بل یو دا شکایت کېږي چې دلته د خاندانونو باره کې چې بعض ډاکټران داسې دي چې هغه نه راځي خاندان کوم ډاکټران چې اکثر دي هغې لیټ راځي نو آیا د بایومټریکس سیستم انتظام پکې شته؟ مونږ سره بایومټریک سیستم نشته دی هسې فارمیلټي چې شته دی هغه دغه بکسه لګېدلې ده خو هغه چونکې د هغې سره کنیکشن هم نشته نه د ډي ایچ او آفس سره هم څه کنیکشن نشته د سیکرټري د هر سره هم څه کنیکشن نشته دی صرف هسې اداره فارمل اداره هغه هم چې ډېر ما ته ښکاري زمانه مخکې چې لګېدلی دی او خراب دی او کار نه کوي ملګرو دا د تحصیلي ګدیزي د سرکاري هسپتال د لیبارټري ریپورټس دي او زما د معلوماتو مطابق دا ریپورټس د یو مریض غلط راغلی او د دې هسپتال ډاکټر په هغې باندې کیس کړی دی هغې ما ته یو روغ لیست راکړو دا زما په دې لاس کې دی چې هغې څومره شیزونه دلته لیک لیست دی لومبنی دلته کارډیک مانیټر چې دی هغه بالکل نشته نو هغې چې موږ کم از کم دا دوه پکار دي د هغې نه علاوه نیبولایزر د هغې نه علاوه اکسیجن پلانټ د بجلۍ او د ټولو غټه مسله ده ایمرجنسۍ کې د هغې نه علاوه انفیوژن پمپ چې دی بیډس چې دي او د هغې نه علاوه سویپران چې هغه یو دی د هغې نه علاوه ډېر شی دی وایي چې زموږ سره د 2021 ایکس رې فلمز چې دی هغه ایکسپایر باته دي چې ایکس رې فلمز نشته سټریلایزر پکې هم نشته او بیا دا وایي چې زموږ سره چې کوم د سرجرۍ دپاره کوم انسټرومنټ دي هغه مکمل خراب دي یا هغه دومره نه دي په داسې کنډیشن کې نه دي چې هغې باندې موږ کار وکړو مطلب دلته په ایمرجنسي کې چې کوم زمونږ د ضلعې د ټولو نه غټ هسپتال دی په هغې کې هم مین فیسیلیټیز چې دي نشته مثلا خلک ډېر زیات شکایت د الټراساؤنډ چې ای سی جي کې او الټراساؤنډ کې مین ډاکټرز دي هغه د فیمیلز الټراساؤنډ
او اوس هم هغه سلسله تقریبا یو نیم دوه کاله پس هم هغه سټارټ کړه په دې باندې تاسو سره سلیکشن راوستئ یا تاسو څه وایئ چې موږ وپاکوو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ستا شکریه ده کوم تاسو راغلی دا کوم مسلې چې دا هایلایټ کړه سیټ چې دی یو ریډیولوژي سیټ موږ سره ویکټ دی رجسټرډ او دې کې یو ډاکټر وو ډاکټر اقبال اوس ریټایر شو موږ ګورنمنټ په دې باندې خبر کړی دی چې موږ ته دا سیټ ویکټ دی اوس ګورنمنټ کنټریکټ باندې کسان ورته کېږي چې موږ ته ریډیولوژیسټ ونیږي چې څو پرې نشته دی میډیکل لیګل کیس کې موږ سیټ ګروپ اف ټیچینګ دا کسان دي او ما خپل کوشش کړی ریډیولوژیسټ ریډیالوجي مو دوه ډاکټران لګولي عام طور باندې ریډیالوجي کار کېږي او چونکې رجسټر ریډیولوژیسټ ستانه دی وجې دا کوم غوره د صورت دي کې میډیکل لیګل دا موږ نشي کولی دا موږ خپل هسپتال ته لیکو نور ټول کار کېږي بل د فیمیل ریډیولوژیسټ چا ماته نندا کړله په ټول هغه کې بونیر کې په دا ټولې ډاکټرۍ کې یو هم فیمیل ریډیولوژیسټ نشته دی او که څوک راځي ویلکم چې د سکول اوبه نشته ماشینان نشته نو دې هم نشته تر کوم ولاړ شو قدر جماعت نه پې هغه راډب کو بوتل راډب کو د مریض د ورکو ګرم اوبه د سکول نه هغه بالکل شیدلې کم از کم دې یو واټر کولر ولګېږي لکه دا یو سر خلک ډېر زیات عوامي شکایت دا دي نو د سکول د اوبو ډېره مسله تقریبا ګنټه دوې ګنټې پس موږ ټوبې لګوو او د اوبې سره نوره مسله نشته دی سویپران موږ سره 15 سویپران دي هغه کې څوک بیماران چې څه شي او کټګوري هسپتال دی پر 45 سویپران قانوناً پکار دي قانوناً او د موږ سره 18 سویپران دي په دې کې موږ ته کله 14 اویلیبل شي کله 13 څوک بیماران شي چاته ایمرجنسي پیښه شي نو دا 45 کار 15 نشي کولی نرسنګ سټاف کې دا یو مسله ده چې چونکې دا د میل کسان ډېر زیات دي موږ ته فیمیل زیات ضرورت دی چونکې دې هسپتال کې که دا ټول فیمیل وه موږ ته به مسله نه وه خو دې کې نیم چې دي نیم نه زیات چې دي میل کسان شوي دي او فیمیل کمې دي نو دې د وجې فیمیل مسلې چې دي موږ ته فیس کوي چې هر ځای کې وایي چې موږ ته فیمیل په هر واټ کې فیمیل پکار دی سر د ایم بی ایس تاسو ذکر وکړو اخري رزلټ یې کړی ایم پی ډېر کار کړی په دې هسپتال کې ایم پی ډېر کار کړی دی اخري سوال ایکس رے چې کسان دي هغه وی چې ایکس رے فلمز کوم مغز دي هغه ایکسپایر راستګي شوی دي او بیا هغه دا چې ظفر تاسو سپیل کې پر د سوشي پر هغه وی چې څوک هم تاسو کې راځي شي خبره ده چې څوک وایي چې ما ایکسپایر فلمونه یا سوشي پر هغه زما پرېنه ده چې ایکسپایر راځي وګورئ تاسو بالکل چیک کړئ چیلنج دی دا څه کار باندې کیږي دا پناګم بند نه راځي پناګا چې دا ای سیب چې دی ډي سیب هغه جوړ کړی دی هغه د خپل یو د پر کلاس 4 را کړی یک د فومینا کې یو ځل فومینا ورکشول وی دا تاسو باندې موږ بیا نه وی توایس نو هغه خپل کلاس 4 چې دی چې کومه دا مقرر کړی و هغه نه راځي او کوشش مې پناګا په کار دی کولاوي هغه موږ ته کولاو او هغه چې موارد چې خلک فومینا راوړي بیا ډي سیب چې موږ دا فومینا پیدا کړی چې هغه کوم دا تاسو سره راکړو چې دا خیال وساتي هغه نه راځي هغه دې مسله دی چې پناګا جوړاو کنه اوس به داسې جوړاو ما اوس دوی درې پناګا سره جوړاو دا ستل ته جوړاو دي ستل ته کوم ځای کې ده او هغه ما کنټرول کیږي هغه کې بس فومینا نه کوي زه به یې عام کټونه کېږم چې څوک وړل نشي هغه په خپل کې جاي ځکه چې دا خلک چې دي ځان سره بشترا غوري فوم غوري بالغ غوري بس بالغ ته فوم د خپل راځي چې واټ فوم بشترا کټونه به موږ ته واچو ځکه دا هسپتال دی دې هسپتال کې پیشنټ راځي او انسان داسې خبره اوس نشته چې راچا یو ځل شي چې فومینا ټول ورکړي چې راځي نو مخکې نو زه راځم به دا خبره نه چې فومینا شاده یو ټول وړي او چا ذمہ دارانه بیا ما چوکیداران جرمانه کړه هغه بران جرمانه هغه نو پیسې وایي ته فومینا وایي اوس هغه دې چې کوم کار سره کړی و هغه ویډرا کړی دی زه بیا هم د عبدالله سره خبرو کوم انچارج سره چې کسانو د مقرر کې د اجګاه د هغه چې د پناګا خلاص کړي که فومونه ویریږي خلک د خپل بشترې راوړي فومونه به موږ خپل نور به ته واچوو نو د ډي صاحب چې دا موږ محفوظ ساتو ځکه دا خلک یوسي موږ ته به ډېر عام نه بیا نه وي غواړي نو چې موږ خپل به ته واچوو بیا موږ څه مسله نه